د دې آیاتونو نه مخکې مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قسم قسم معجزو طلب کو او هغه معجزې به غوښتلې چې هغه فرمایشي معجزې وي د پاره د دې چې نبی علیه السلام لا جواب شي نو کله به وي دا لا څنګه پیغمبر دی چې دی خو بازارونو کې ګرځي او کله به دا لا څنګه پیغمبر دی چې دی خوراک او سکاک کوي او دی غسل خرڅول کوي نو دی خو زمونږ په شان دی انسان دی نو دی څنګه پیغمبر دی دی الله تعالی څنګه پیغمبر جوړ کړی دی نو الله تعالی دا غي جواب وکړو چې مخکې زمانو کې موږ څومره انبیا علیهم السلام را لېږلي دي هغه ټول انسانان او ټول سړي موږ را لېږلي دي سړو انسانانو کې پیغمبران را لېږلي او که تاسو ته پته نه وي د دې اهل کتابونو لږ تپوس وکئ دی د تورات عالمان دي دی د انجیل او د زبور د دغه کتابونو لوستونکي دي د دې عالمان دي نو د دې نه تپوس وکئ چې ستاسو پیغمبران یا ستاسو په تورات شریف کې چې کوم پیغمبرانو ذکرونه مخکې تیر شوي دي د هغې حال موږ ته بیان کړه چې هغه انسانان الله تعالی را لېږلي وو که نه فرشتې را لېږلي د دې نه تپوس وکئ او بیا الله تعالی وفرمایل چې د دې وجودونه موږ داسې نه دي جوړ کړي چې دې ته به د خوراک سکاک ضرورت نه پېښېږي بلکې د دې وجود د خوراک او سکاک سره عادت وجود دی یعنی دا د انسان د جنس نه موږ را لېږلي دي د پاره دی چې د دې انسانان هم پیدا واخلي پیریان دې هم پیدا واخلي پیریانو کې الله تعالی پیغمبر نه دی را لېږلی د دې وجې نه چې پیریانو کې الله تعالی بالفرض پیغمبر را لېږلی هم وي را لېږلی خو نه دی انسانانو به بیا پیدا نه شو اخیستلی انسان نه پیریان هم پیدا اخیستلی شي او انسان دې هم پیدا اخیستلی شي د دې وجې نه الله رب العزت چې څومره انبیا علیهم السلام را لېږلي دي نو ټولې په انسانانو کې را لېږلي دي نو دی نبی علیہ السلام تنگ کو قسم قسم سوالات پہ کول کله به اسمان تر تلا روکاگا کله به زمکه ته سورنګ وکاگا کله به وی د مکه مکرمه د غرونه دا اواره کراله د درل چینه جوړېګا قسم قسم معجزې د پاره دی چې نبی علیہ السلام لا جواب شي الله تعالی دا غي جواب وکړو او دلته کې تنبیه بیان کړلا الله تعالی او فرمایل چې د سیمه کوي مخکنو قومونو د کشانتی کړي دي د پیغمبرانو تکذیب کړي دي نو هغه خلق الله تعالی وی مونږه هلاک کړي دي مونږ ختم کړي دي په خپل عيش او عشرت کې مستو انبیاء علیهم السلام استهزاء به کوله دغه خبره به نه منله نو الله تعالی دلته دا فرمایي چې مونږ ډیر خلق هلاک کړي دي او مونږ نه چاته پوس نه دي کړي نه زمونږ څوک تاسو کوي شي کلی والا ظالمانو او ظالمانو څه مطلب شرک کې مبتلا وو ان الشرک لظلم عظیم الله تعالی فرمایي بشک دا شرک د ټولو نه لوی ظلم دی نو دوی په شرک او بت پرستۍ کې مبتلا وو ځکه الله یې مو هلاک کړي دي الله یې نور خلق مو پیدا کړو دغه مو ختم کړل او نور خلق مو پیدا کړل نور خلق مو وارثان جوړ کړل نور خلق مو پیدا کړل مشرکین مکه وته چې پتا سم د دنیا سه آباد نه ده تاسو باندې دنیا نه روانيږي پتا سو باندې عذاب را واستشم تاسو بټول د مخ تزمکه نه میټاو کما نور خلق په پیدا کما